وخالفهم سره د جمهور مذهب امام طحاوي ذکر د رسول الله مبارک تفریق دوه قسمه ده، یو ثياب النوم یو ثياب الصلاه. دا فرق دی وچه منیو او د ثياب النوم نو او غسل د لمدې منی له ثياب الصلاه. او مور بیبینا روایتونه را چې هغه په صراحت سره دلالت کوي په نجاست د منی باندې. یو دلیل خدای خلکو دام ویلو چې منی ماده تخلیق دغه نطفه د عالم یکو نطفه من منی یمنا. الله پاکین انبیاء پیدا کړی، صحابه اولیاء شهدا صالحین پیدا کړی. کمانی نجس اسی نو نجس نه څنګه انبیاء پیدا کړی. ګلالو تاسو ته علم دا انسان باراه راست منی نه پیدا او کنه په دې منی باندې ادوار او اتوار تیری سالوی شورزی منی پرهم کې د منی بحث پرتا په یو سالویشتم اورچ دویمه چیله شروع شو منین علاقه جوړه شو منجمد وینه چې درېمه چیله شروع شو علاقه نه مزغه شروع شو یو بورټي وخه چې په وینو لړلی کتا سولی د حیران بس دا مزغه یو بورټي وخه تک سرای په وینو باندې تا بیٹه مچ ماشوم ډاکټران اپریشن کې خزراوي بس وتا ته و انسان وډار شي خدای دینه دومره خسته انسان پیدا کړ. من شنا شوافی حنابلہ وتوي من ته دا جواب راک علاقه پاکه د وینا مزغه پاکه د وینا نو تاسو یوازې نطفه ته ناپاکه ولې وای براه راست د نطفه نه پیدا کی د نطفه حقیقت بدل شو په علاقه د علاقه حقیقت بدل شو په مصغر او حقیقت او ماهیت بدله دو سره صورت او حکم بدله. اوس دلته تا ته وای چې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ بین دا روایتونه راغلي دي كانت تفعل بصوب رسول الله الذي كان يصلي فيه اذا صاب المني چې د حضور په کپړو باندې منی لګیدل واغه به وینځل نو کمانی نجس نه وای ولی بیا وینځل او فرق دی وچ منی هغه وخت ټینګا فرق سره مغل سره پاکیدا د خوب کپړې منی خلا پرېدا چې د خوب کپړې په غټ او دسماتی باندې اومي خوب هم پکې کېږي خوراک هم کېږي مجلس هم کېږي سوا د مانځه وای قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرن بعائشة صدیقه کول هغه کپړو سره چې هغه کې حضور مونږ کاو چې مانی بلګیدل او هغه به وینځل وتفرقه من ثوبه الذي او منی به ګاراول مغل په نوک باندې په لرګي باندې د کپڑے په پیس کا الذي لا يصلي فيه. دا خو زمون مذهب هم ال وقد وافق ذلك ما روي عنه في حديث الګ تاسو مونږ ته د عائشہ صدیقه روایت استدلال په عدم نجاست د منی او لفظ د فرق راغله كنت افرق المنی نو دې سره بس کې چې کانت عائشہ تو یغسل المنی من صوب رسول الله. د عائشہ ابي د روایت موافق روایت د مسلمانانو دویمه مور د ام حبیبه د معاویه رضی الله عنه خور حضرت معاویه ته تپوس وک خور وای پکم صادر کې چې تاو رسول الله د شپې آرام کړی پاغ صادر کې رسول الله مونږ کړه را کول
لکه ښځه خاوند بې تکلفه څملي په ډبل بیډ یو غټ څادر یا په ځان راکړه. ام حبیبه ورته وفرمیل چې او لمونځ به یې کو اذا لم یر فیه ادی، چې په څادر کې به مني نه ولګېدل. که په څادر به مني لګېدلې وه بیا به یې مونځ نه کو، او چې مني به نه ولګېدلی. د ام حبیبې روایت عبارتن صراحتن په صحت دلالت کوي په نجاست د مني. اوس عجیبه انصاف ده چې په یو ځای کې د عایشې ابۍ روایت راغلی كنت افرک المنیه، او چې بل طرف ته د عایشې ابۍ روایت ده چې یغسل المنیه من ثوب. د ام حبیبې روایت چې د شپې کم څادر ښځه خاوند اغوندي او دې وخت کې دواړه بې تکلفه وي، حالت د مجامعت هم تیر شي. کله څادر باندې مني ولګي خوځېدو را خوځېدو سره وایي که مني به نه ولګېدل نو مونځ به یې کوو. معلومه دا شوه چې مني نجسه ده که نه. وبه قال حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مزرع قال حدثنا ابي عن جعفر بن ربيعه عن يزيد بن ابي حسن حبيب عن سويد بن قيس عن معاويه بن حديج عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه سال اخته ام حبيبه رضي الله عنها حضرت معاويه تپوس کوي د خپل خور نه زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه آیا په هغه څادر کې رسول الله مبارک مونږ کوو چې کم څادر کې به تا سره د شپې آرام فرماو او تا سره به کټ کې آرام کېو؟ فقالت نعم اذا لم يصيبه اذن، او کوي خو که په څادر به مني نه ولګېدل. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن لهيعة والليث عن يزيد فذكر بإسناده مثله وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا يوافق. لکه څنګه چې دا روایتونه د مور بیبینا او د ام حبیبینا موږ ذکر کړه دلالت په نجاست د منی کوي، ها قضا د مور بیبینا نور موقوف روایتونه راغلي چې هغه دلالت کوي صراحتاً په نجاست د منی باندې. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث عن اشعث عن محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في رسول الله بالمون نکو پاغه غټو څادرونو د زنانو. لحف جمع د لحاف، د لحاف هغه لوی څادر چې په یو ټایم دوه کسان پکې پټي او معمولا دا ښځه او خاوند په وخت د مجامعت کې او د شپې اغوندېل. قال حدثنا خالد قال حدثنا احمد بن حميد قال حدثنا منذر عن شعبة عن اشعث فذكر باسناده مثله غير انه قال في لحفنا ورالت اللحف نسائي د جمع صيغه راوړه د نهو واړو بیبیانو چې کوم غټې څادرې وي هغې کې مونځ نه کولې احتیاطاً چې چېرته دې سره مزي مني نه یې لګېدلې او دلته لحفنا مطلب د دواړو یو ده. قال ابو جعفر فثبت بما ذكرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه اذا اصابه شيء من الجنابه من المنيه. آقا په هغه څادر کې مونځ نه کاوه چې هغې ته به مني لګېدلې وله. وثبت ان ما ذكره الاسود وهمام عن عائشه رضي الله عنها عن النبي د باب په اول چې کم روایت حمام او اسود د عائشې ابۍ نه ذکر چې كنت افرق المنیه، هغه روایت چې کم راغلی هو فی صوب النوم، هغه د خوب په کپړو کې او د خوب کپړو کې خلک مونځ نه کوي. انما هو في ثوب النوم لا في ثوب الصلاه فكان من الحجه لاهل القول الاول على اهل القول الثاني في ذلك. ما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا اوس بیا حنابلة او شوافی په مالکیانو په احنافو باندې یو اعتراض کوي، وایي تاسو وایي چې د حمام او د اسود روایت عایشې ابۍ نه هغه په ثیاب النوم باندې ده، وایي بل روایت هم دی علقمه او اسود کړی د مور بیبي نه
او هغه کې وایي چې ما به منی ګراوله مګله له کپړو د نبی پاک نه چې وچه به وه ثم یصلي فيه او بیا به په همغه کپړو کې مونځ کو او تاسو خو وایئ چې دا د دې وې وینځله به یې نه نو زه شاته اوس موږ جواب کوو که نه وایه حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن قبضة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرغ المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بأصابعه ثم يصلي فيه ولا يغسله وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن حمام عن عائشة رضي الله عنها مثله وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرغه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ګوره بظاهره دا په موږ ډېر غټ اعتراض چې تاسو وایي هغه ګرولې چې و هغه ثوب النوم ثياب النوم او دا وګوره وایي دا د لمانځه کپړې دي په دې کې مونځ هم کړی موږ جوابات را روانه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا حسن قال حدثنا قزاعة بن سويد قال حدثني حميد الأعرج وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها مثله وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله. تر دغه ځایه د حنابلو د شوافیو اعتراض چې تاسو وایئ چې هغه ثوب الصلات نه و دلته خو راغله چې ما مني په لاس مګله او بیا به په همدې کپړو کې رسول الله مونځ کو وینځله مې نه نو قالوا ففي هذه الآثار أنها كانت تفرق المني من ثوب الصلاة كما تفرقه من ثوب النوم. قال أبو جعفر وليس في هذا عندنا دليل على طهارته. د دې باوجود موږ دا وایو چې دې کې دلیل په طهارت د دې باندې نشته چې یاره فرق یې کړی ده او بیا دا دې پاکي ولې فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس. دا هغه زمانه و چې مني ټینګه وه دې به جوسه وه دا به په کپړه خورېده نه روغه به پرته وه چې وچه به شوه په نوک او په ټکي به دې وګروله او به دې څنډله اثر یې نه ښکارېده اوس پاتې شوه دا خبره ما درته ویلې فتوا په قول د امام مالک ده چې اوس په هیڅ صورت باندې په فرد باندې پاکېږي نه تر څو چې غسل عمیق ونه کړ. اسې جي دغه تاسو چې په لار باندې روان موزیم په خپو کړي په خوشایانو وخېږئ د جومات دروازې نه بهر د څپلۍ په ځمکه موزې ومږئ راومږئ بیا جومات ته دننه کېږئ نو د دې خو دا معنا نه ده چې یاره دا کم نجاست چې لګېدلی او دا پاک معنا دا ده چې دې سره د دې نجاست جوسه وه خاوره شګه ورسره میلاو شوه مګلو سره هغه د موزې نه ورک شو. قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ کله چې قدم کې دی یو د تاسو نه هغه خپل موزې سره موزې په خپو دي او قدم کې دي موزې یا چپل په نجاست باندې فطهورهما تراب د دې پاکېدل خاوره ده بس په خاوره به پخې اومږي راومږي نجاست زی جوسه ده جوسه د نجاست به ختم شي پیزار که موزې دي که چپل ده او که څپلۍ دي هغه به پاکې شي. نور جوابات هم را روان. اللهم صل علی محمد وعلى آله اللهم اسقنا غیثا مغیثا مريضا